چې مو د دوړو سترګو تور دی قدر دان شیخ صاحب چراغ د علم په مونږ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا ملګری تپوس کوي د بیع التقسیط په باره کې. بیع التقسیط په نیټو باندې یو شی اخیستل خرڅول د دې څه حکم دی؟ نو دا بیع التقسیط څه ته وایي؟ بیع یعجل فیه المبیع ويتأجل فيه الثمن كله أو بعض على أقساط معلومة لآجال معلومة. بیع التقسیط تعریف دا دے چې په دې بیع کې مبيعه مخکې ورکی او د ثمن او قیمت د پاره نیټه وټاکی، یا د ټول قیمت د پاره په یو ځل او یا بعضی په قسطونو معلومو باندې قسطونه معلومی او نیټه معلومی. مثلا یو شی یو گاڑی په 1 लाख روپے دی او د دې لپاره نیټه 10 میاشتې دي، هر میاشت کې 10,000 روپے دي، نو په 10 میاشتو کې دا پوره کیږي 10,000 روپے. اجل معلومی، قسطونه معلومی او ثمن معلومی، نو دا دیتا بیع التقسیط وی. بیع التقسیط عام طور سره شریعت کی مطلقاً بیع التقسیط چیزے دا جائز دے، لکه بخاری مسلم کے حدیث راضی دا عائشہ رضی اللہ عنہ پر روایت سرا چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یہودین طعام واغشتو الى اجلن تر یو نیټه پوری، او هغه سره خپل صغره دا رهن به طور رهن کې خوده. او بیع التقسیط بیع المؤجل، مؤجل الثمن ته وی، او په دې کې فرق نشته په حکم شرعي کې په مابین د ثمن مؤجل په اجل واحد سره یو کو ثمن مؤجل په اجال متعدده سره. دا څه فرق پکې نشته چې هر کله ثمن مؤجل په اجل واحد سره ثابت شو د دې حدیث نه، نو ثمن مؤجل په اجال متعدده سره په نیټو مختلفو سره هم ثابت شو. یعنی په یو ځل باندې یو نیټه وټاکي چې پلانکی تاریخ باندې به دومره پیسې راکې، نو دا ثابت شو. نو چې هر کله دا ثابت شو چې پلانکی تاریخ پورې به دومره راکې، پلانکی پورې دومره، تر د پلانکی تاریخه پورې پلانکی میاشت پلانکی کاله پورې ودا پوره کې، نو دام ثابت شو. او په دې خبر باندې بیا واضح دلیل چې کوم د دین هم بخاری کې حدیث د عائشہ رضی الله عنها راځي، دا وی جاءتنی بریره وینځه ودا دې تراله او دې ورته کاتب تو اهلی علی تسق اواقن، ما د خپل مالکانو سره په 9 اوقیو باندې مکاتبه کړې ده چې 9 اوقیه براکې نو تبع آزاد، او هر کال کې به یو اوقیه راکې. نو ګوره دې په اجال متعدده سره دا حدیث بالکل صریح شو. دا په جواز د ثمن علی اقساط باندې دلیل شو. دارنګه قرآن هم د دې جواز کوي، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. په دې صورت باندې مطلق یعنی نفس جواز د بیع التقسیط کې د چا اختلاف نشته، دا جایز دی. خدای کې بعضی صورتونه داسې دي چې هغه متفقون علیه، یعنی پاغه باندې هغه صورتونو باندې اتفاق دی چې دا حرام دي. لکه یو دا غینه دا دی چې بیع واقع شي هو مع تردد بین النقد والتعجیل، د تعجیل او د تقسیط او د نقد په منځ کې متردد دی، یعنی اتفاق جازم په ثمن واحد محدد باندې نشي وي چې دا په نیټه بدر کوم کو په نقد بدر کوم. نو بیا دا بیا غیر شرعي ده، جایز نه ده.
دارنګه دې کې یو صورت دا ده چې سمنم قرضی او مبيعم قرضی دته نهى عن بيع الكالي بالكالي حدیث کې دې نه من راغلی ده چې دواړه طرفه په نیټو په قرض باندې وي نو دا صورت هم ناروا ده دا صورتونه دي چې اتفاقی ناروا دي دا چې بعضی نور صورتونه علماء جوړ کړي دي د فقه او د کتابونو کې داغه تفصیل شته دي اختلاف په دې صورت کې دی اختلاف دلته دی چې دا سه واضح نصوص نه دی راغلي په جواز د زیادت د ثمن من اجل د تاجیل او د نیټه د وجه نه چې ثمن او قیمت زیات شي مثال په تو سره په نقدو دا شی په 1 لک ته او په قرض باندې په اجال باندې په نیټو باندې دا په 1.5 لک ته یا دینه لږ زیات کم دی نو دې کې اوس اختلاف ته دي صورت کې بعض علما هغه دې ته تللی دي چې دا صورت حرام دی او وجه دا ده ځکه چې دې کې زیادت د ثمن دی په مقابله د تاجیل او د نیټه باندې او دا ربا ده دې ته ربا وایي او حدیثو کې امداسه راځي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيعتين في بيع عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته او سند صحیح دی صحیح لغیره درجه کې د مسند احمد کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بيعتين في بيعتين دا د موطا د امام مالک روایت ته حسن روایت ترمذی کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د دو بیونه فی بیعتن په یو بیعه کې او بل حدیث دا د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دا څه دی روایت دا څه چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صفقتين فی صفقتين رسول الله صلی الله علیه وسلم د دو صفقونه په یو صفقه کې د نه منع کړی دا نو ګوره دې کې د دې احادیث په وجه باندې چې دا دو بې دي په نقد په دې او په قرض په دې باندې لیکن علماء د دې یو دو تفسیر کړی دي امام ترمذی دا حدیث راوړی دی خپل ترمذی کې راوړی دی او تفسیر دا څه کړی چې بعض اهل علم د دې تفسیر دا څه کوي بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الصوب بنقد في 10 ونسيئة ب20 ولا يفارقه على أحد البيعتين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما امام ترمذی وی چې بعض اهل علم د دې تفسیر دا څه کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منع کړی ده د دو بیونه په یو بیا کې یو سړی چاته وي دا کپړه په نقد باندې په 10 روپیا درکوم او په نسیه په اجال باندې په قرض باندې په 20 روپیا درکوم ولیکن احد البيعتين جدا نکی همدغه حساب پریک دي چې دا په دې په نقد په دې او په قرض په دې هر چې دا جدا جدا وي یعنی مطلب دا چې دا په تقسیط باندې زو په 20 روپیا خرڅوم بس نو بیا په دې کې وی فلا باس بیا په دې کې باک نشته دی دارنګه امام شافعی رحمت الله علیه د دې تفسیر داسې کوي نهان بیعتین فی بیعتین وبيعك داری هذه بکذا زخر سوم پتابان خپل دار دا دار الا ان تبعني غلامك بکذا زدر باندې دا کور خرصومه او په دې شرط باندې چې تبرا باندې خپل غلام خرڅینو دا ګوره په یو بیع کې دو بیع شوي یو بیع مثال په یو دار باندې شروع لندې وتوی دار با در باندې خرصومه او تبرا سره د غلام بیع کې نو دا صورت ناروا ده دا هم او دا تفسیر چې دی معالم السنن او عون المعبود او دارنګي بذل المجهود ټول دا صورت بیان کړی دی د دې نو دینه دا معلومه شو چې دا
حدیث په دې مانو سره په دې خبره کې د په حرمت باندې نس نه دی بل یو اهم حدیث ابو داود کې په سند حسن سره راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا چا چې یو بایع کې دو بایعو کې نو د لپاره د دې دواو نه کم قیمت والا به یا به سود وي اوس د دې روایت باره کې نو یو خو اول په دې روایت باندې بعضی محدثین جرح کوي محمد ابن عمرو ابن علقمه باندې کلام دی لکه دا خبره نیل الاوتار کې امام شوکانی راوړی ده په دې راوي باندې په دې کې کلام ذکر شوی دی او صحیح دا چې دا حدیث د حسن درجه کې دی نو بیا وایي چې دې کې لا يقيد تحريم البيع بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال بل يفيد أن المتبايعين إذا تفرقا دون تحديد وتعيين أحد الثمنين ودا حدیث په دې فائدہ ورکوي چې دوا اغشتون کې او خرڅون کې کله چې دی جدا شي بغیر د تحدید او تعین د احد الثمنين نه نو هغه صورت بیا ناروا ده دا صورت نه چې ګنې دې کې په ثمن مؤجل سره د ثمن نقد نه پیسې زیات شي ودې کې دا صورت نه بیانې بیا دا خو بعض علماء اقوال لی پدې کې چې هغه دې ته جایز وایي چې کوم علما دې ته جایز وایي اکثر اهل علم خاص کر ائمه اربعه هغه دې قائل دي چې بیع التقسیط چې دی دا جایز دی بیع التقسیط په جواز باندې لکه مالکیان امام مالک سے د مالکیانو قول دا دی بدایت المجتهد دویم جل 106 صفحه کې وایي جعل لزمان مقدار من الثمن بدایت المجتهد د فقه مالکی د ابن رشد کتاب دی او پاگے کی وی چې زیادت د ثمن ګرځول د زمانه د پاره په مقدار د ثمن سره ودا جائز دی او دارنګي بدایع الصنایع کې پنځم جل 187 صفحه کې د احناف قول دی چې الثمن قد يزاد لمكان الاجل ثمن قیمت کله کله زیاتول شي د وجه د نیټه نه امام شافعی رحمت الله علیه لکه الوجیز د امام غزالی هغه کې د شوافی قول لته الخمسه نقدا تساوي 6 نسیه 15 روپے او 15 درهمه نقد چې دا برابر دي د شپږو نسیه چې هغه په قرض باندې وي دنه جواز دغه کو فتاوا د ابن تیمیه نه هشتم جل کې هغه کې وی الاجل یاخذ قسطا من الثمن اجل نیټه چې دا اخلی یو قسط یو حصہ د ثمن نه د ثمن نه یو حصہ اخلی نو دا د مذاهب اربعه د جمهور قول له په جواز د بیع التقسیط باندې په جواز د بیع التقسیط کې دي سره ادله او دلایل سدي یو قسم دلیل هغه دار چې حدیث نه پیش کړي او دا حدیث ابو داود کې دی په سند حسن سره مسند احمد کې دی او دار قطنی او نور کتابونو کې دا حدیث راغلی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان يجهز جيشا نبی صلی الله علیه وسلم امر کو عبد الله ابن عمرو ته چې یو لخر تیار کا فكان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل دبا غشتو یو اوخ په مقابل دو خانو خو الى اجل تر نیټه پوره سمانه یو اوخ راکا لانکه نیټه باندې میش کال بعد بتاله زده دی په اوس کې دو خان درکا ودا دلیل له واضح په جواز د اخذ د زیادت د ثمن په اجل باندې چې نیټه سره ثمن چې زیاتی دارنګه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت چې کوم مستدرک د حاکم کې دیو دار قدنیم راوړل دي
اگر چې دا په سند کې لږ کلام شته دی هغه کې دا دی چې هر کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو نذیر د حقوق امر وکړو چې دی به وځي نو څه خلک د هغې نه رالل نبي صلی الله علیه وسلم ته ویا نبی الله انك امرت باخراجنا ولنا على الناس ديون تا خو امر وکړو چې مونږ د دې مدینې نه وباسې خو زمونږ په خلکو باندې قرضې دي خو لا تر اوسه مونږ نه دي راکړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووی زعوا وتعجلوا تاسو څه قرضې څه حصې پکې معاف کې یعنی کمې کې او په تلوار خیر دی د اجل په دغه کې تاسو مخکې والے نو ګوره حدیث دلیل دی په دې باندې چې تاسو خیر دی دا شیزونه دی په تعجیل سره والے دا قیمتونه او دا دیون تی نه په تعجیل سره واخلې خو لږ کمې ورته وکړې دا نیټه چې را مخکې شوه د دې په وجه باندې تاسو زعوا وتعجلوا نو ګوره استحقاق جائز دی دا دلیل په دې باندې چې انه لو بيع شيء ما بالنسيئه واستر المشتري للسداد قبل الاستحقاق يجوز تخفيض الثمن بمقدار جائز شو کته کول د ثمن په دغه مقدار سره دینم ثابت شو آثارم په دې کې شته او اجمام په دې باندې د چې بیع التقسیط جائز ده مسلمانان همیشه په دې معاملات کړی دي او نو دا پشان د اجماع ده که اجماع نه نو د اجماع پشان ده لہذا چونکه دا عام معمول به عام ده او په دې کې لږه سانتیام ده او په دې باندې عام عمل د خلکو د سبا دا معاملې ډیره شوې ده نو بیع او تقسیط چې دی د جمهور د قول مطابق دا جایز دی په دې باندې راجح قول دا دی چې دا بیع او تقسیط په نیټو باندې بیع کول دا جایز دی کوم صورتونه چې د منع بیان شو دا غینه اعلی او صحیح صورتونه چې کم دي نو هغه په دې کې جایز دي او د بیع او تقسیط حکم دارنګي د سعودي مفتیان علما هم د دې د جواز فتوا کوي نو علما ورکوي مذاهب اربعه والام داوي چې دا جایز دي جمهور دا قول له لہذا فتوا په دې باندې ده